لږ ساعت پس ویسې برخوردار یو تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر پاچا زمانه کې تیر شوی دی ویمې چې انا لله و انا الیه راجعون دې خوا ویس په امید ته خېجم او بل خوا د پیغمبر د خپل پیغمبر پته تا ته نشته چې هغې تشریف کله په کوم سین کې راوړی دی او مغلیه دور او اکبر کله تیر شوی دویمه به درته وویل یو زمانه کې په لاهور کې د جرنالیزم پرچه وه دومره خشته سوالونه سټوډنټانو حل کړل چې هغه بیا اخبار ته راووتل هغې کې تپوس کړی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر نوٹ لیکي دا خلک سوال کوي چې پیغمبر یو رکوټې نوټ ولیکه نو ته خلک ولیکي چې په مکه شریفه کې پیدا شوی او په دې نبي الاول یو خو ګوره یو خبره تاسو د بل کوم د علما ناست دي که زه غلطه یم دوی دې زما اصلاح وکړي دا 12 ربیع الاول د رسول الله مبارک د پیدایش ورځ نه ده کړه ٹھیک ہے جی اختلاف مشهور دا د خلکو په نسبت شهرت د دې دی لیکن د رسول الله مبارک چې کم تحقیقي علماء لیکلی دی هغه یا 8 دی یا 9 ربیع الاول دا خو 12 زمونږ د خلک چې ورته 12 وفات وایي نو په عرف کې هم دا د پیغمبر اسلام د وفات په نوم باندې مشهوره ده به هر کیف نوټ ولیکه هغې کې ولیکل په دې تاریخ پیدا شوی و دا ولیکه په مکه شریفه کې دنیا ته تشریف راوړی و نو هغې کې یو ځوان لیکلی دی په پرچه کې حل کې چې آپ کشمیر میں پیدا ہوئے بل ځوان پکې لیکلی دی چې آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک مالدار گھرانے میں تشریف لائے تھے میٹرک تک تعلیم مکہ میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی تشریف لے دغه زمون سوچ دی کم قوم چې د خپل مشر تاریخ هیر کې هغه مړ قومي مړ کم قوم د چې خپل مشر پردیشو دا مړ قوم دی مړ موږ ته خو نن سبا د خپلو پاکستاني مشرانو تاریخونه معلوم دي د رسول الله مبارک تاریخ نام موږ نه یو خبر موږ ته دا پته هم نشته چې د رسول الله مبارک پیدایش د هغوی هجرت د هغوی وفات د هغوی نبوت د هغوی کله شوی دی د هغوی په مکې زندگی کې د نبوت نه پس څومره زندگی وه په مدینه کې د نبوت نه پس د هجرت نه پس د هغوی څومره زندگی وه قرآن شریف څونه موده کې نازل دی مکی صورتونه څومره دي مدني صورتونه څه ته وایي مکی څه ته وایي مدني څه ته وایي دا څومره دي خدای شته که تاسو وایئ چې د دې نه موږ څه خبر یو کاکا دینه څه خبر یو نن ستا یو انکر پرسن دا زمونږ دا خو ډېر ښه دي دا خو د علماو سره ناستې دوی کړي دي حاجي صاحب ګل کرم خان به ټول عمر د علماو سره ناستو دا د علماو شاګردان دي خادمان دي د هغوی خپو کې ناست دي نن یو لوی انکر پرسن په سوشل میډیا باندې یو ګیله کوي د عالم نه د یو حدیث متعلقه وهلکه الاول تاسو نه تپوس کومه د هغه حدیث الفاظ خدای چې لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه زه به معنا دا وکړم مفهوم چې ان مسلمان هغې ته وایي چې ځان له کوم څیز خوښوي چې هغه بل مسلمان لا هم خوښ کړي دا د مشورې سره یا د بعضې څیزونو سره تعلق دی دا تاسو اورېدلی دی که نه دی اورېدلی د علماو هغه ذکي هغه انکر پرسن وی زما د مولیانو ډېره غټه ګیله ده وی ځکه چې د رسول الله مبارک یو حدیث چې هغه یو ډېر ښایسته مفهوم لري هغه په مسلمان معاشره کې مساوات راوستل غواړي هغه د غریب او د مظلوم مدد کول غواړي اوسه پورې مولیانو موږ ته دا حدیث ترې بیان کړي دا د مولیانو پټ ساتلی دی نو مې کاکاجي چې ته د امریکې پاخور سړی کې نو تا له خو دلته نشم درتلی چې ته د لندن والا پاخور سړی کې نو تا هلته نشم درتلی نو د دې میډیا په ذریعه دغه کاکاجي ته زم کاکاجي دا موږ په جمعو کې هم بیان کړی دی دا موږ عوامو ته هم بیان کړی دی دا موږ په جنازو کې هم بیان کړی دی موږ مولیانو دین د رسول الله مبارک پټ کړی نه دی خو ستا په غوږونو پرده پرته ده لږ د رسول الله مبارک تعلیماتو نه ځان خبر کې دویم حضرت بنیادی مقصد د سیرت د جلسو څه دی په هغې هم ځان پوه کې ولکم فی رسول الله اسوة حسنه د پیغمبر علیه السلام په نقش قدم تلل دي که زه 10 ګنټې د رسول الله مبارک په سیرت بیان وکړم او ته 20 ګنټې واورې خو د پیغمبر علیه السلام د سنتو د دایرې نه د ژوند باری یقینا چې ته ناکامې ستا عشق د رسول الله مبارک نشته دی ته عاشق رسول نه
عاشق رسول به هغه چې هغه د رسول الله مبارک سره حقیقي محبت وکړي ته به مجنون د پیو یې او مجنون د وینې به نه د لیلا او د مجنون خبره ده مشهوره قصه ده خو دا مجنون راغی د لیلا سره ډېره مینه وه ده به د دې مجنون د دیوالونه به ښکلول لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار دیوالونه به ښکلول ده لیلا چې په دې د لیلا سترګې لګېدلې نو راغې داسې د لیلا د کور خوا کې یو شړه علاقه کې دیره شوه چې ځکه چې ته لیلا راووته پړونی مې وله ولیده نظر مې پرې ولګېده لیلا ته چا وې وی لیونی خو راغلی دی او بار درته ناست دی نو لیلا وی دی خوري څه سکي څه وی دغسې نر نور پروت دی نو لی پې خفه شو نو یو جام یې د پیو ډک که او یو نوکر لی ورکه وی دا د بېوقوف لی یوسه چې دا د پیو جام وسکي هغه لی جام پې یوړله مجنون له نو مجنون هغه جام پې وسکله هسې زه وایم چې دی ورته ویلي چې دا د لیلا رالیږلي چې څونه چورلکې به یې ورته وایي ځکه چې لیلا په خپل لاس به دا دغه چې سپي ښکلی نو د لیلا د لاس هغه ویستلی شوی پی لشلی شوی پی هغه بس خدای خبر دی غریب به څونه په شوق او په محبت دړه ارمانونه به یې پرې رژېدل چې هغې وسکله یو بل لیوني ته پته ولګېده چې په عشق کې خو پی میلاویږي نو هغه راغې او د ده نه دې خوا ورخه غولي وه دې خوا کېناست اوس چې سار له بیا لیلا جام ډک که نو چې یو ویړل نو دې ورته لار کې ناست و وی څه کوې وی دا مجنون له وړم که نو وی مجنون خو زیمه د لیلا راکه پیدوس کړ اوس روزانه به پی راتلل دا چې کم لار کې ناست و په ورخ پروت و ده به څکل هغه مجنون غریب یو ځل پی وڅکل بیا داسې خواردار ناست دی یو ځل دی لیلا وی هغه نوکرې ته یاره وی دی مجنون خو بلا پی وڅکل ته لاړ شه او ورته ووایه چې نن د لیلا وینه پکار ده ګورو چې دی څه کوي نو هغه چې چا پی څکلي و هغه له تش جام هغه جینۍ لاړه وینځه چې ولی ورله جام تش و وی څنګه رالې جام خو نن تش دی وی نن لیلا پی نه دي راکړې په دې جام کې وینه غواړي او وینه غواړي پی راوړه اوږې ما پی راوړه وی نن وینه غواړي اوږې ما پی راوړه وینه غواړي یا خدای پاکه وینه یې ورنه کړه ورته وی وینه غواړي وینې والا هغه شاته بې وقوف ناست دی که پی موږ له راوړه اخوار خو یو ځل چې د پی څکلي چې ورغې وی لیلا وینه غواړي نو به زور یې ورکه اندام لري یو اندام نه وله وینه وباسي هسې نه دی نی پکار دی پکاري دا وینه نی پکار دی پکاري جام یې وله ډک که لیلا له یې راوړی نو هسې نه چې موږ هم د رسول الله مبارک د سیرت بیانونه اورو هغه پی والا مجنونان جوړ نه شو وینه والا مجنونان به جوړېږي که مجنونان وینه والا مجنونان به جوړېږي د رسول الله مبارک سره به داسې عشق او محبت کوئ چې کوم ما ته قرآن ښودلی دی او کوم ما ته رسول الله مبارک په خپله ښودلی دی نعره تکبیر لبیک 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 ما هغه مینه به کوئ چې کوم حضرت بلال کړې ده هغه مینه به کوو چې کوم حضرت والله که د هغې هغه د خپو ګرد هم دا مخلوق ورسېږي د عشق نه چې د رسول الله مبارک سره مې محبت دی مینه ده او صرف خفه کېږو به نه دا یو میاشت د ربیع الاول مینه ده باقي چوټې دا پکې نشته د تلم یو څو کاله مخکې لاهور ته دا 12 ربیع الاول و په لاره باندې را روان وم یو ملګري سره یو ډرایور سره اوس ما د پته وه خو نوم خبر دا سر داسې یقه ډرایور و ځان سره لګیا دی پنجابی کې نو ما ته کیا ہے داسې چراغان داسې ډېر و چې دا دنیا ډکه وه بیا په پته نه یې څه چل دی او عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی داسې سر به یې ورسره وړقاو مې مونځ نه کوئ روجې نه نیسئ او کنه پنجابي ته اوس روجه به نه نیوله او چې کله به روجه ماتې نو پیکوړو ته به ناستو نو سړی ورته وایي خدای دې پې خو باسه روجه نه نیسې او پیکوړو ته یې پرلت مات کړي وایي څه کافر درته ښکارم چې ماتوم به یم نه روجې میاشتې وي روزه جانې پټان جانې نو خم پکې شته او په عملي عبادت کې لګي او پټې کمزوري نو روجې نشته دی منځونه نشته
او که کوي هم نو هغه څه مونځونه دي او صاحب دغه یو ربیع الاول باندې ځان بخل غواړي. زما مقصد زما ورور د خبرې دا دی چې دا یو سیرت جلسې په دې مقصد اورېدل پکار دي او د سیرت په دې جلسو کې د رسول الله مبارک عقیده، د هغې اخلاق، د هغې کردار او امت ته د دې خبرې ترغیب پکار دی چې تاسو د پیغمبر صاحب په شان ښکلې عقیده جوړه کړئ، د هغې په شان اخلاق جوړ کړئ، د هغې په شان اعمال جوړ کړئ او کوشش وکړئ چې د نبي علیه السلام د نقشې چې هغه امت ته کومه نقشه پیش کړې ده د هغې نقشې لاندې موږ جوړ تېر کړو او په سنتو په دایره کې موږ ژوند تېر کړو. الله پاک دې زمونږ د دوستانو له عالمي تحفظ ختم نبوت د هغې ملګرو له زمونږ د پریس ملګري کې څومره دي زمونږ فیض محمد صاحب دي د هغې صدیق الله صاحب د هغې ملګري الله دې ورله ډېر خیر او ډېر برکتونه نصیب کړي او دا ستاسو دا ناسته شپې د الله قبوله کړي. الله یې زمونږ د رسول الله مبارک نقش قدم نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.